ننبی اسوسییشن ضلع پېښور ډیپټي جنرال سکیورټي جان مومن خبره خو به موږ په وړو باندې وکړو چې نن سبا ډېر سخت بحران دی د وړو ولې چې بورۍ د 7000 نه والې تقریبا 9000 ته ورسېده نو تقریبا مخکې یو 3 میاشتې مخکې موږ هړتال کړی و او هغه موږ په دې وړو باندې کړی و ګرانۍ باره کې وړه ګران نو بیا موږ له انتظامیه ریټ راکړه 135 ګرام 15 روپۍ اوس یو ځل بیا د وړو بحران شدت اختیار کړی دی او بیا اوس مطلب دا دی چې 9000 روپو ته 80 کیلو بورې ورسېده لیکن توړه چې کومه ده وړه ده 200 ته ورسېده نو زه په دې باندې ډېر افسوس کوم چې اخر به دا غریب سړی به کوي څه دا وړه خو هم د دې غریبو خلکو خوراک دی چې دا هم د دې خلکو د خلونه د روټۍ والي دا نوړی ده نو ډېره د افسوس خبره ده نو زه انتظامیه ته هم یم صوبایي ګورنمنټ ته هم چې برای مهرباني په دې باندې نظرثاني وکړي موږ سره دا ولې د میرې مور کار کیږي په اټک باندې باقاعده چک پوسټونه جوړ شوي دي او هلته پولیس ډپارټمنټ او هلته چې کوم فوډ ډپارټمنټ دی هغوی باقاعده بتایلي نو موږ څو بیرې ریکویسټ وکړو په اخباري په ستاسو په تصوص باندې د اخبارونو په تصوص باندې څومره میډیا والا ته موږ ویلي چې برای مهرباني زه حکومتونو ته ویم صوبایي حکومت ته ویم وفاقي ته ویم چې دا کم چې بتۍ جوړ شوي دي دا چک پوسټونه دا ختم کړئ ولې چې هلته په یو بورۍ باندې 300 روپۍ علي نو چې 300 روپۍ د یوې بورۍ والي نو هغه ټول وټ کټ دلته د غریب عوام نه وباسي نو برای مهرباني اوس موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې مال ارزانه وړه راکړه په کنټرول باندې زه به د ښار خلکو له ارزانه روټۍ ورکړم د ګیس باره کې خو به زه دا ووایم چې ګیس خو تقریبا د روژې نه مخکې دا 15مه 16مه میاشت ده چې ګیسونه ډېر سخت مشکلات دی یوازې موږ ته نه یا چای والا ته نه یا هوټل والا ته نه ټول پېښور ته ډېر سخت مشکلات جوړ دی دا ایل پی جي چې کوم دا تاسو خو وکتل چې موږ ایل پی جي استعمالو لرګي استعمالو نو زموږ ته ډېر زیات مشکلات دي د ګیس باره کې دا سلنډر ما 15 کیلو راوړو په تقریبا 3200 3300 باندې یاره جی دا اوس موږ ته میلاویږي 4800 5000 پورې نو په دې باندې ډېر سخت مطلب مشکلات دي نو زه د دې باره کې صوبایي ګورنمنټ ته ویم او چې کوم جی ایم دی زمونږ اختر علي صاحب سو ګیس دوی ته ریکویسټ کوم چې برای مهرباني دا ګیس چې کوم لوډ شوټینګ دی دا لږ کم کې خیر دی چې دا سهار کې هم دی غرمه هم نه مازدیګر ماښام هم نه اخر مطلب دا دی موږ د دې ملک خلک نه یو د ښار خلک نه یو ولې موږ سره دومره ظلم کیږي نو زه د ګورنمنټ هم دا غوښتنه کوم او چې کومې ادارې دي دوی هم دا کوم برای مهرباني دا د ګیس لوډ شوټینګ فوري ختم کړئ جی بجلی باره کې خو لږ ګزاره کړې ده اوس بجلی خو مخکې لوډ شوټینګ ډېر زیات و او اوس موسم په دغه باندې اوس بجلی لږه ښه شوې ده خو چې کوم هغه فیول ایډجسټمنټ چې کوم ټیکسونه هغه خو دلته هایکورټ منې کړل بندې کړل نو ډېرو نه کټ شو ډېرو کې راغلي دي د هغې باره کې موږ دا ویو چې دا کوم ټیکسونه راځي په دې بلونو کې دا تاجران چې کوم دي مخکې څه د دماکې وي بیا کورونې راغلي دلته میټرو جوړېدله دا تاجران ډېر زیات خراب دي ډېر زیات ګډوډ دي نو اوس مطلب دا دی چې دا ټیکسونه چې کوم دي برای مهرباني زه حکومت وخت نه دا مطالبه کوم دا چې کوم بلونو کې ټیکسونه دي دا فوري طور ختم کړئ